نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم سورة العنكبوت یہ وشتم پارا پنجسل وختم نمبر آیت فمخی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل بیان شو ودی رکو کی ہم دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل بیانی اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی تقبل ذمہ داری سر تورسو تو اولو لأغا قرآن کریم کتا تکم نازلی خلق تدمانزو حکم اکا چه خلق منزن شروع بیا دا منز پیدا ذکر کی چه منز انسان دا بی حیائی او دا گناہ دا کار نمنکی معلوم داشوا کہ یو انسان منظم کئی او دا گناہ کارم کئی دا دا پدی مانزکت کوتا ہے کل دا دا منز پا حقیقی مانوں کی منز شو او دا اللہ جل شانہو دا اخلاص برابرو بیا معلوم دا شو چی دیبا دا مانزہ دا وجنا دا گناہنو نبنش او بیا اللہ پاک فرمائی زما ذکر زما یاد دا دا حرسن دیر زیاد ہوئے ولذکر اللہ اکبر ذکر دا اللہ پاک دیر ہوئے دا اللہ جل شانہو یاد دا لوے عبادت ذکر تمام عبادات دا پارا بنیاد دا اللہ یاد چا اللہ دا تیادی تب منظم کی روجبم نسی ار عبادت بکی کہ اللہ جل شانہو نبی علیہ السلام تو فرمائی چی دی اہلی کتاب و سرا مناظرہ کوا و بخیر طریقے سر مناظرہ و سر کہ کم پکی داسی چی بدوی کی ظالمان وی چاگستا حق خبر نہ تسلیمی نہ منی دوی تا اوایا چی جما ایمان من ایمان نوڑی دی پا قرآن او پٹول اسمانی کتابن زمانگ استاز خودے یو دی منگی منو اغا جدا دا چی تاسو یہ نہ منے بیا صداقت دا قرآن کریم اللہ پاک بیانے چدا قرآن منگ نازل کری پدی اہلی کتابوں کے بعد اہلی کتاب دا سنی چا قرآن موری اغیم ایمان روڑی لکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ داد اہلی کتاب لوی عالم لیکن چکل قرآن نازل شو پا قرآن ایمان رو نو پا اہلی کتاب کم دا کتاب تابع ہو او جب قرآن نازل شنو بیا دا قرآن مجید تابع شو دا پکی نیکان او مومنان خلق بیا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی چتا تمنگ دا قرآن نازلو دا دی قرآن کریم دا نازل دون اولان دی تال سلیکل ندر ذکر نبی علیہ السلام دا دنیا تعلیم نوک لیکل نورد کچر تا لکل مخکز دا کڑی وی اوز دے دا قرآن خلق تا بیانو ولی دی بیاوی چی دے خبل جوڑ کڑی دکا تالا خومخ کی لکل دردل چی تالا لکل ندردلو دا دمر مزیدار قرآن خلق تا بیانے دا خطا خبل ندی جوڑ کڑی دا در تا منگ نازل کڑی دکا ظاہر خبر چی قرآن کریم نبی علیہ السلام کا خبل لکل ورتل خلق بخام خاوی دا دی خبل لکلی لیکن خو نہ ورتل نو چې نه ورتل او بیان داسې مزیدار قرآن کریم تلاوت او نازل دل دا غي باوجود نو الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تا دا قرآن کریم دې خلق ته بیانې دا تا د ځان نه ندي جوړ کړي تا خپل ندي لیکلي دا تا منګ نازل کړي دا زمونږ د طرف نه واضح آیاتونه کم کسان چې اهل علم دي اغید دے حفاظت کی کم کسان چی ایمان والا خلق کی اغید قرآن حفاظت کی ذکر مسلمان با قرآن وی قرآن کریم بزدکی قرآن کریم بیادی او پا دے باندے با عمل کی دا اہل علم او نیکان خلق دی بیا دا مشرکان کافران نبی علیہ السلام نے فرمائشی معجزوں مطالبہ کو
لکه مخکې بار بار ذکر شو ته موږ ته که چېرې پیغمبر زموږ د طبیعت مطابق معجزې راوړه الله پاک د نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دې ته جواب ورکړه چې معجزې د الله سره معجزې د الله قدرت که کله الله وغوښتل زما په لاس به ښکاره شي او که ویې نه غوښتل نه ښکاره شي دا خو زما سره نه دي چې تاسو رانه مطالبه وکړئ چې داسې معجزه راته ښکاره لکه ورته به وي د صفا مروه دا غونډې د سرو زرو کا دا اوس د دې فرمایشي مطالبه د دې غر نه راته وخره وباسه دا خو د نبي علیه السلام اختیار کې نه دا خو اختیار د الله دی صالح علیه السلام ته وخره وبستله دا هغه معجزه وه نبي علیه السلام ته یې راونویستله نبي علیه السلام ته دا معجزه ورنه کړه ځکه معجزات د عادت نه خلاف کار چې د پیغمبر په لاس باندې ښکاره کړي الله پاک دې ته معجزه وي نو د الله جل شانه اختیار دی کې د پیغمبر اختیار نی دا زمون عقیده ده نو الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای دی تو وایا چې د معجزات اختیار الله سره دی چې ما تنازل شي زی درته بیان او د دې د هدایت د پاره د قران کافی دی چې دې د قران کریم لوستل شي او د امن ایمان پروړي چې نور مطالبه کوي نو الله جل شانه فرمایي اتل ما اوحي اليك من الكتاب تولو لاغ کتاب چتا تو وحی کیږي داغي د کتاب د قران واقم الصلاه او قائم کبنز فلمن قائم کا خلق تم دمان ز حکم کا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر یقینا منسدی دا خلق منکید بحیاء د کار او د ګناه د کارنا ولا ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله پاک دا ډیر وی والله يعلم ما تصنعون والله پاک پیږي پاس چې ستاسو کوي ولا تجادل اهل الكتاب تجګړم کی دال کتاب سره الا بالتي هي احسن مگر باغی طریقې سره چا قیسته ده الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظالمان دي د دوینا وقولوا تاسو وای دي آمنا بالذي من ایمان نوړي پاک کتاب باندې انزل الینا جمع تنازل شوی دي وانزل الیکم منازل شوی دي تاسو ته و الهنا زمنګ خدای و الهکم استاس خدای واحد دا یو دی ونحن له مسلمون مخاز الله پاک تابعدار وكذلك دارن انزلنا اليك الكتاب من نازل تا قران مجید کتاب فالذين اتيناهم الكتاب فساكسان چې تم کتاب ورکړي من ورکړي دوی ته کتاب امینون بي دي ایمان لري په کتاب باندې ومن هؤلاء بعض الذين من غزوب دي امینو بي چې ایمان نه لري په دې قران کریم باندې مال کتاب باز ایمان نوړي باز نه وروړي وما يجحد بآياتنا او انکار نکي زمون د قدرت د نخو زمون د آیاتونو الا الكافرون مگر کافران وما كنت تتلو تنبي پیغمبر علیہ السلام چې تعالی استل کولی من قبل وړاندې د نازلېدو د قران کریم نه من کتاب د سلیکلنا ولا تخطو بيمينك یعنی مخکم د کتاب په لیکلو باندې تفویدینا ولا تخطو بيمينك او تا کرخنه وخی په خپل لاسونو باندې ختم ته په خپل لاس باندې نشي کولی نو چې ختم نشي لیکلو د کتاب نه لوستلم نشي کولی او بیا قران کریم لولي دا منګ نازل او تا جوړ کړي نه اذن په دغه وخت کې کم وخت کې کتا د کاغذ نه لوستل کولی شو او تا په خپل لاس باندې لیکل کولی شوې لرتاب المبترون خامخا بشکل اهل باطل لیکل د په خپل لاسونو کولی شوې او د کاغذ نه د سبق ویل شوې دا بدوی وی چې دا د جوړ کړي ځکه تا لیکل درځي خو چې لیکلم نه درځي او د کاغذ نه ویلم نشي او بیا قرآن وی نو د دې هغه شک دی چې ختم شو بل وآيات بينات بلکې دا واضحات دلائل فی صدور الذين يؤتوا العلم پسینو د کسان کې اوت العلم چاغي اور ورکړي شوی د علم یې هغه د حفاظت کوي وما يجحد بآياتنا او انکار نکي زمون د آیاتونو الا الظالمون مگر ظالمان وقال وإذا كافرون لولا انزل علي آيات من ربه ولنشي نازل ولي پدې پیغمبر علیہ السلام باندې معجزات زمون د طبيعت مطابق طرفنا قلتو فرمایا انما الآيات عند الله یقینی خبر دا چې معجزات او آیاتنا ټول د الله پاک سره دي وانما انا نذير مبين یقینا زو يرون کی واضح یم
اولم یکفیم آیا ندی کافی د دې مشرکانو دپاره ان انزلنا چې یقینا موږ نازلو علیک پتا باندې الکتاب قرآن مجید یتلا علیهم چې لوستلی شي په دې باندې ان فی ذلک لرحمة یقینا په دې آیاتونو کې خامخا رحمت دی و ذکر او نصیحت دی لقوم یؤمنون دې قوم دپاره چې ایمان وروړي په قرآن مجید باندې قرآن کریم د رحمت او د نصیحت کتاب دی او چې څوک ته نه پیدا کړي هغه صرف مؤمنان دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین